پېښور کې مدرنه نن ورځ دی، دویمه روژه دی. دویم روژه ماتې ده. نوجوانان دلته دي، وړکي مشران هم موجود دي. مذاکرات روانه دي موجوده حالاتو کې اور خبرې ښې روانې دي. امید دی چې ورځې دوو کې درو کې د مسایل حل کېدلو طرف ته لاړ شي. او روژه ماتي اکثر داسې به وایي چې موږ د ټول عمر روژه ماتي کورو کې کړي دي، خو دا مشکل وخت دی، تکلیف وخت دی. د تکلیف وخت کې زموږ روژه ماتي نن دویم روژه ماتي په پېښور پریس کلب مخې ته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. څنګه تاسو ته معلومه ده ټول هغه نوجوانانو د هغو موږ ډیره شکریا ادا کوو چې په دغه وخت کې، په دغه سخت وخت کې، په دغه تکلیف وخت کې خپل قوم سره ودرېدو او د خپل قوم یوه ښه نمایندګي کوي. لکه روژه ده، نن دویمه روژه ده. هر یو سړی دا کوشش کوي چې بچیو سره روژه ماته وکړو. نو دا قرباني انشاءالله دا به د تاریخ په کتابونو کې دا لیکل شي. نو دا قرباني چونه پټه نه ده، انشاءالله دا قرباني به موږ ورکوو. او صدر صاحب خبره وکړه د مذاکراتو، زموږ مذاکرات روان دي او امید ده چې انشاءالله مذاکرات به قریبه نږدې وختو کې انشاءالله هغه مو تاسو ته اعلان کوو. څه مطالبات داسې دي چې هغه اوس هم په هغه باندې عمل شوی ده، لکه هغه کومې ګرفتارۍ شروع وي یا هغه سره هغه کومه اپریشن کومې سختوي، هغه انشاءالله موږ سره کمیشنر کوهاټ هغه ټول هغه مطالبات هغه کړي دي. نږدې وختو کې د هغه مو اعلان نه کوو. او په داخلي کې زه ټولو کورمیوالو ته چې کوم په پېښور کې میشت دي هغو ته مو ورته بیا درخواست کوو چې مهرباني وکړئ تاسو راځئ. دا ځای کې موږ د روژه ماتي انتظامات هم شته ده او نوجوانان هم شته دي، د کې مو سره مشران هم شته دي. انشاءالله دا سلسله به د مو تر هغه وخته پورې جاري وي چې تر کومه وخته پورې مو دا کوم مطالبات دي، جایز مطالبات دي، دا اخري مطالبات مو نه منل شوي، تر هغې پورې به انشاءالله مو دا ځای کې نوځو. نو یو ورته بیا د ټولو نوجوانانو ډېره مننه چې هغه په دغه وخت کې یو ډېره ښه نمایندګي کوي او د قوم یو ښه خدمت کوي. انشاءالله امید ده چې دا به رنګ راوړي. او ډېره مننه، خوشحال اوسئ، آباد